ولې مبارک مجلس چې ځکه د قرآن شریف ختمونه هم پکې وشو او ډېر ګڼ فیر ماشومان د قرآن شریف نه فارغ شوي دي. او ولې مبارک چې د حضور پاک د مبارکو احادیثو ختم دي د بخاري شریف د دوره حدیث ګڼ شمېر کسان عالمان جوړ شوي دي. یعنې نن مجلس د علماو د حافظانو د جوړېدو د دستاربندۍ مجلس دی. ډېر عالمان خدای جوړ کړل او حافظان او قاریان تجوید والا. دینه برکتي مجلس بل نشته. ممکن ده چې دا زموږ ستاسو دپاره د مغفرت ذریعه خدای پاک وګرځي. دا ټوله خواري او محنت ګران قدر محترم رور جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤف مدني صاحب دې د مجدهم هغې خواري کړې ده. ورسره زما ډېر ګران قدر رور حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالمعبود صاحب حفظه الله او نور علماء محنت خواري کړې ده. او دا د ماسپښین نه پس کوي د دین خدمت یو سړی کې دا دی نه وایي چې وخت به څنګه او څه به کېږي او څه به نه کېږي. نه بس ته د دین د خدمت ذوق جذبه پیدا که الله به مدد کوي. دین خو زما ستاسو نه دا خو د الله دی. قرآن خو د خدای دی او دین د الله دی او پیغمبر مبارک یې رالیږلی دی نه دی چې دا دین امت ته ورسوي او د الله دا خوښه ده چې دا دین مخلوق ته ورسوي. نو که چا کې لږه جذبه او محنت وي نو مدد الله کوي. ګورې دا ګوره ستاسو په دې مټه کلي کې الله د دې علماو نه کار واخلي. نه هاسټل شته نه دارالاقامه شته نه باقاعده نظم شته او نه سلوي بلډینګ شته. په یو جومات کې ګوره څونه خدای د دوی نه کار واخیست. د دین خدمت وروڼو هاسټل ته او دارالاقامې ته او بلډینګ ته محتاج نه دی. زموږ علماو د اونې لاندې دارالعلوم دیوبند چې جوړ شوی دی د انار د بوټي لاندې نه خدای د هغې نه کار واخیست او څومره چینې ته امت ته ورسېدل نهرونه ته وبهېدل. دقه رنګې نن په دې جومات کې نه هېڅ قسمه دفتر ناظم دفتر د محتمم دفتر نه کلاس رومونه نه هاسټل اسم نشته. لیکن تاسو ولیدل چې څومره ګڼ شمېر واړه دا تاسو ته مخامخ ناستې پټکو والا خدای پاک د علم په رڼا باندې روښانه کړل او د قرآن او د حدیثو په رڼا خدای روښانه کړل. زه اکثر خپلو شاګردانو دوستانو ته وایم تاسو محنت کوئ خواري کوئ قسم په خدای مدد د الله را طرف نه دی. زما د ګران قدر رور حضرت ډاکټر پروفیسر ډاکټر مسعود الرحمن صاحب حفظه الله زما د بیمارۍ خبره دا خبرې د چاته نه کوم خو نن ستاسو مخکې واضحه کوم. واقعي 2005 غالبا او دا ما داسې زه نه پوهېدم زه خو یې بېهوشه وړم ما ته هېڅ پته نه لګېده. هرونو راته وي په ګاډي کې به د ګډې وړې وي. اول ته بیا بېهوش شم. ډاکټر صاحب ډېر محنت کړی دی. د دوی د هغه احساناتو د دوی ډیوټي مو خو مینه وه. ډیوټۍ سره مینه محبت د ده په زړه کې د علماو د طالبانو ډېر محبت او مینه پرته ده. نو دوی د ما ډېر ښه علاج وکړ او زه آی سی یو کې پروت وم. دا یو خبر ذهن کې واچوئ. د حدیث طالبانو ته مې ویلې وه خو عوامو ته مې نه ده کړې. دغه وخت زه چې پروت وم په کټ کې نو ما یو خوب ولید او زه په هغه ورځو کې په دارالعلوم جامع اسلامیه تنګي کې مې د حدیثو درس کوم. نو ما ته د بخاري شریف جلد ثاني د 10 ورځو سبق پاتې و چې دا حمله وشوه د بیمارۍ او ترمذي شریف مې خلاص کړی او شمایلو کې راته د یو 5-6 ورځو یا د 10 ورځو سبق پاتې و. نور کتابونه خلاص بخاري کې د 10 ورځو سبق پاتې او په تیر شمایلو کې راته شمایل ترمذي کې د 10 ورځو سبق پاتې او ترمذي مې خلاصه کړی. نو زه خوب وینم امام ترمذي رحمت الله علیه ولاړ دی ما سره خوا کې په دې بېهوشۍ کې خوب وینم. نو ما ته وایي څنګه مې نه جوړه یم مې دم را باندې واچوه چې خدای مې ښه کړي او ما وایي ستا کتاب راته پاتې دی د 10 ورځو سبق راته پاتې دی نور مې خلاص کړی چې خدای مې جوړ کړي چې ستا کتاب ووایم. نو امام ترمذي صاحب ما ته وایي وی نه وایي زما کتاب دې خلاص کړی دی او د امام بخاري صحیح درته د 10 ورځو پاتې دی. دا هغه الفاظ دي د امام بخاري صحیح. وی زما کتاب دې خلاص کړی دی او د امام بخاري کتاب صحیح درته د 10 ورځو پاتې دی. زه ورته وایم چې نه ستا کتاب مې نه دی خلاص ستا راته د 10 ورځو پاتې دی.
اوس ټیک وای او زه په خوب کې یم نه ما ته وی نه کنه زما د خلاص کړی دا ګوره عجیبه ده او د امام بخاري صحیح ده ته د لسو ورځو پاتې دی زه ورته بیا ویم چې دا هغه مې خلاص کړی ستا پاتې دی د دې زړه کې غوسه شم چې کتاب زه ښیم او ته ما ته وایې چې درته پاتې دی او تا دې خلاص کړی دی بیا ما ته وایي مسکي شي و یو زه زما کتاب شمایل هم درته د لسو ورځو پاتې دی ګوره عجیبه ده حالانکه د هغه خبره ټیک وه چې بخاري شریف د لسو ورځو پاتې شمایل هم نو په ما دم واچو چې دم یې واچو بس خدای پاک زه ټیک کړم او سترګې مې وغړولې ډاکټر صاحب ته پته بیا دوی راغلل زه لاړم پاڅېدم هغه ډاکټران نه پرېښودم وایي ته به نه وځې ما وی نه پاڅېدم یو بړ و د هغې لاندې مې اودسماتې راکوټې اودسماتې او د ما هغه رور په ټېلیفون لګیا دی وایي خبرې مو پرې ټیک شوم دا څه ګډې وړې دی وایي زه لا ناجوړه کله وم نو دا د خدای پاک احسان دی زما وروڼو ګورې زه تاسو ته بنیادي خبره کوم دا روغ صحت ژوند مرګ اولاد عزت ذلت ټول د الله په لاس کې دی دا دارو او ډاکټر ډوډۍ دا ټول اسباب دي زما یو دوستو یو عجیبه نکته درته ویم دلته هغه د زړه بیمار شو نو هغه یې یوړ اسلام آباد ته نو چې راغی نو ډېر وارخطا و چې مونږ یې تپوس ته لاړو زما د ترجمې شاګرد مو پروفیسر م نو ډېر وارخطا و مې خو هلکه تا باندې خو اټیک شوي د هغې لاسه به یا مرې یا به نه مرې خو ته خو دومره وارخطا چې ډېر لاسه مرې په دویمه درېیمه ورځ ترجمې له راغله ما وی ډاکټر ولې هلکه بیماري دې غلطه وخته وی نه وی اسلام آباد هغه ډاکټر راته عجیبه خبره وکړه چې لاړم وی زه خو ډېر وارخطا وم چې د الله ټیک دی خدای خبر کله به مرم خوب کې به سا خېږي او که ډوډۍ ته به خېږي او که په لاره به خېږي وی ما ته هغه ډاکټر په ما پیش و وی ما ته چې پروفیسر صاحب ډېر وارخطا یې وی ما ته چې پروفیسر صاحب ګورې وخت مرګ په نیټه دی چې کوم وخت له مقرري په هغې به مرې یو سیکنډ دله نه مونږ وخت رستو کولی شو نه دله یو ورځ زیاتولی شو چې د تا له یو ورځ زیاتوم او په 1000 روپۍ یا په 520 تا له ورځ زیاتوم ځان دی ولې نه زیاتوم تا له یو سیکنډ نشو زیاتولی نو بیا راته وایي چې ښه نو پروفیسر صاحب ته به وایې چې بیا دا ډاکټر نه علاج ولې کوم ځکه مرګ خو په نیټه دی په هغه خپل ټیم به مرو نو وي دا ډاکټر له چې تاسو زه علاج کوئ وي دا دې دپاره چې هغه خپل وخت له لږ په اسانه ور ورسئ په تکلیف نه و لږ په اسانه هغه ټیم له ور ورسئ واقعي ژوند مرګ د خدای په لاس کې دی نو زه خو ډاکټر مسعود الرحمن صاحب محترم ته ډېرې دعاګانې کوم ځکه ظاهري سبب زموږ د جوړېدو خدای دې ګرځولی دی ور وجود خدا الله خدا ظاهري اسباب باندې خو موږ مکلف شو علاج حضور پاک کړی دی دارو استعمال کړی دي ډوډۍ خوړلې ده زغره استعمال کړی ده ګرمۍ یخنۍ نه ځان بچ کړی دی حفاظت یې خپل کړی دی نو ظاهري اسباب باندې موږ مکلف شو نو ډاکټر مسعود الرحمن صاحب محترم زما ډېر ګران دی په ما ډېر مې خوښ دی د مخکې نه ویم خو موږ په درسونو کې دته دعاګانې هم کوو ګورئ د بچې د بلال صاحب هغه ته موږ دعا کوو ډاکټر صاحب چې خدای پاک یې رده په دې باندې کینولی کړي او دله الله روغ صحت ورکړي ډېر علماو داسې خدمت کوي چې د حد نه وتې زه چې له دله کلینیک نه وځم نو زه وایم چې په سر څادر واچوم ځکه بار خلک ټک ټک کوي وایي د دونه ټیم دی ورسره واړه نو په منډه تختمه خلک هم وایي دا ده ورسره دونه ټیم واړه نو زما وروڼو داسې ډاکټرانو باندې موږ فخر کوو الله یې دله روغ صحت ورکړي دراز عمر دې خدای ورکړي الله دې په بچو او ټولو دوستانو باندې خوشحاله کړي وروڼو د آخري باب دی او حدیث دی او مولانا محمد قاسم بجلیګر صاحب مفتی صاحب هغې تشریف راوړی دی هغې وایي زه مخکې یو 2 شعرونه وایم نو بیا به ته بیان وکړې ما تا موږ په 2 شعرونو نه پرېږدو 2 شعرونه به ولې کوې ته راغلې خو اوږد مضبوط تقریر به کوې که خیر انشاءالله العزیز اوس به 2 شعره ووایو بیا به رانه ځې داسې به نه کوې ته خو تللی دی جنازې لره ما خو لا وایي چې وروسته به تقریر کوي زموږ محترم ورور دی خفه شوي نه لکه ما خو دا نیت او زه هم ډېر لرې روان یم خو دا وخت مې دا میا صاحب محترم میا صاحب حضرت مولانا زموږ د کانګړې حیات احمد حقانی صاحب دامت برکاتهم چې په ما هم ډېر ګران دی واقعي زموږ د حضرت مفتي اقدس مفتي محمد فرید صاحب رحمت الله علیه منظور نظر او خاص خادم پیر طریقت دی او مولانا عبدالرؤف صاحب دی مولانا عبدالمعبود صاحب دی چې دوی سووی نو دا صرف د دې باب او د حدیث مختصره ترجمه درته کوم
هغه د طالبانو دې خبرې عوام یې تاسو به پې بلکل پوه هم نشئ او وخت هم لږ دی نو هغه د طالبانو صرفي او نحوي او د رواتو تحقیق او د علم روایت الحدیث او درایت الحدیث هغه تفاصیل درته نشم ویلی صرف دومره به درته ویم چې امام بخاري رحمت الله علیه دا باب ولې منعقد کړه دی ولې راوړی زمونږ د دې محدثینو نه خدای ډېر کار اخیستی دی دا هغه زمانه کې یو څو باطله فرقې وې او باطله ډلې وې په هغوی امام بخاري رحمت الله علیه رد کوي یو خدا وه چې بعضې حنابله و یو معتزلي بادشاه تېر شوی دی او هغې معتزلي بادشاه امام احمد ابن حنبل له په یو مسله کې سزا ورکړې وه اوږده واقع ده هغه ټوله اوږده واقع درته نه ویم خو مختصر سخته سزا یې ورکړې وه احمد ابن حنبل له په یو مسله کې چې هغې مسلې ته مسله د خلق القرآن وایي هغې معتزلي بادشاه دا نظریه وه چې قرآن مخلوق دی د الله د صفت د کلام نفسي نه هغې منکر و بلکل هغې به وایي خدای په خبرې نه کوي دا د هغې نظریه وه او څه دلایل یې خو څه باطل واهي کمزورې دلایل وی خدای خبرې نه کوي دا قرآن شریف کې د الله کلام نه دی وی نه دا د خدای خبرې نه دي وی دا چې کله خدای پاک د یو صورت دو صورتو اراده وکړي چې نازلوم نو په هوا کې نقشې جوړېږي هغه نقشه جبریل علیه السلام هغې ته وګوري لکه نن سبا چې پټي وي یا په موبایل په سکرین نقشه جوړېږي وی داسې نقشه جوړه شي نو جبریل علیه السلام ورته وګوري نقشې نه الفاظ یاد کړي نو حضور پاک لی راوړي وی خدای خو خبرې نه کوي وی خبره خو ژبه غواړي تالو غواړي غاښونه غواړي پوزه غواړي نو بیا به خدای له شونډې منې ژبه نو خدای دې د اندامونو نه مرکب کو او دا خو محتاج هر کل چې د اندامونو نه جوړېږي نو محتاج اندامونو ته دا مونږ طالبان حادث ورته ممکن ورته وایي مونږ وایو نه الله خبرې کوي خو زمونږ د خبرو په شانتې نه خدای لیدل کوي مونږ هم لیدل کوو مونږ په لیدلو کې سترګو ته او د سترګو ګاټو ته او رڼا ته محتاج یو او خدای په خپلو لیدلو کې سترګو ته د سترګو ګاټو ته او رڼا ته محتاج یو مونږ هم علم لرو خدای هم لري زمونږ په شان نه ګورې مونږ په خپل علم کې زړه ته او دماغو ته محتاج یو غوږونو ته د محسوساتو علم په لاس باندې د مسموعاتو په غوږونو دې ته موږ محتاج یو الله په خپل علم کې زړه ته او دماغو ته محتاج نه موږ هم اورو الله هم سمیع اورېدونکی دی موږ په اورېدو کې غوږ ته او د غوږ پردې ته محتاج یو الله په اورېدو کې غوږ او د غوږ پردې ته محتاج نه دی موږ هم خبرې کوو موږ په خپلو خبرو کې ژبې ته او تالو ته او شونډو ته او غاښونو ته محتاج یو الله په خپلو خبرو کې ژبې ته شونډو ته تالو ته محتاج نه دی نو څنګه خبرې کوي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله قياس په مخلوق نه کوي د خدای په شان څه شي نشته چې درته ووایم چې داسې دی جنت کې به بیا مونږ اینو که خیر انشاءالله العزیز او د قیامت په میدان کې به مونږ اینو که خیر انشاءالله العزیز څنګه به اینو دې وخت کې د مونږ په عقل کې او په دماغو کې دغه څیز نشي راتلی لکه کب چې په اوبو کې دننی او د کب په دماغو کې د ګرمۍ سوچ نشي راتلی د اور فکر نشي راتلی ځکه هغه ټول عمر په اوبو کې تیر کړ د حرارت تصور د هغه په زړه کې راتلی نشي د هغه ادراک هغه طاقت نشته چې د اور د تاو او حرارت داغه وجود تراشي دغه رنګ زمون په دنیا کې د ډېرو سيزونو د علم اس قسمه طاقت نشته او ما اوتیتم من العلم الا قليلا الله وی تاسو له کوم د ادراک او د ذکر کم پوهه خدای درکړی دا ډېره زیاته معمولی ده ډېره وانه ده نو عغیب وی قرآن مخلوق دی احمد ابن حنبل وی نا قرآن دا اللہ کلام دی څنګه الله غیر مخلوق دی قدیم و طالبان وی نو کلام الله قدیم دی که جبریل پہ تلفظ کئی یا زیلولم نو دا حادث دی دا مخلوق دی خیر اگده خبره دا و دی بادشاہ بیارونی و او احمد ابن حنبل لی سزا ورکړه خطرناک سزا ولرونه ورکړه دا احمد ابن حنبل د رسول الله مبارک د لسو لکو احادیثو حافظو دا یوازې د حضور پاک نه د صحابه او د تابعین او اقوال وغیره پکې شامل دي او قرآن شریف یې میادو دا سپینګیري مولې تړلی زمارون د خپو نه په زنځیر تړلی لاسونه یې وله تړلي سپینګیري مولا
او جلات ته وی وه. حافظ ابن کثیر بدایه کې دا واقع لیکلی نه او د مرقات په دې لومبي جلد کې دا واقعه مولا علي قاري لیکلی نه. دنیا د بادشاه محل ته تماشې له راغلی وه او چې کوم د احمد ابن حنبل شاګردانو نو هغه هم راغلي ولاړو دیوالونو ته چې خدای زمونږ د ملا صاحب سره څه ظلم کېږي. ظالمان خو شته. بادشاهي دغې وخت کې د معتصم بالله وه د مامون الرشید نه پس او نیولې مامون الرشیدو. مامون الرشید د شپې راوسته او کسانو ته وی دې مال راولې نو چې دې راوسته نو دې غریبې په زنځیرونو تړلې وه. نو د شپې د خدای نه سوال وکړه. یو سړي ورته وی پته راشته شته چې څه له دې بوځي؟ نو دې غلی شو. وی سزا درکوي په درود یې وایي. نو احمد ابن حنبل الله تعالی سوچت کوي یا الله یا الله دا مامون الرشید به تر کومې پورې ستا د حلم او د صبر نه دوکئ؟ ستا د صبر نه به دې تر څو پورې په قبر کې پروت دي؟ خدای ستا صبر او ستا حلم باندې دې ولې دوکه دی؟ حقه ټیم خدای هغه مړ کړ. خورور ته وی دا مولا به پرېږدې نه، دا چې کومه نظریه ده دا به وله ختمې او زموږ د معتزله او د عقیده به پې مانې. دا 45 یا 40 سال معتزله حکومت کړی دی. ګورې درس حدیث بالکل بندو په حدیثو درسونه او سرکاري مذهب معتزله او ابې چلا. خیر قصه اوږده ده خو احمد ابن حنبل یې راوسته جلات ته وی وهه نو چې ملی وله څرګنده کړې وه نو چې جلاد وله لومبی دوره راوبروله نو ده وی بسم الله او د ملا دا څرمنې وشلېده. خو سپینګیري بوډا وینې ترې روانې شوې. نو چې دویمه دوره یې وله راوبروله نو ده وی انا لله و انا الیه راجعون. نو چې درېیمه دوره یې راوبروله نو ده وی لا حول ولا قوة الا بالله. نو چې څلورمه دوره یې راوبروله او وینې روانې دي نو دی وی لن یصیبني الا ما كتب الله لي. نو چې بله مضبوطه دوره باندې بیا ووهه نو دی وی الحمدلله. نو چې بله دوره ووهه نو د خپل عقیدې اظهار یې وکړه القرآن کلام الله غیر مخلوق. نو چې بله دوره ووهه نو پرتوغاښ د غریب نه وشلېده شاته چې بډه وشلېده نو بس اوس خو پرتوګ به لاندې پروت دي کمیس خو یې وله بره تړلی دی. نو دې شاګردانو خدای ته چغې کړې چې الله زموږ د سپینګیري ملا صاحب سره دا دونه ظلم ولې کېږي؟ مناظره بحث یې ورسره وکړه. احمد ابن حنبل ورته وی چې ستاسو له دې عقیدې که د خدای د کتاب نو د پیغمبر د سنتو نه یو دلیل یې راوړی زه راسره منم. یا ظالمانو ولې ظلم کوئ؟ نو چې بډه وشلېدله نو د شاګردانو چغې کړه چې یا خدایه د دې سپینګیري مولا عورت به ښکاره شي دا زرګونه خلک به ورسه ویني. یا الله دا به څه کېږي خدایه؟ یا الله دا زموږ په دې استاذ په دې شیخ دا دومره لوی ازمایش ولې دی؟ چغې جوړه شي په مجلس کې او احمد ابن حنبل سره الله ته اوچت کړه. حافظ ابن کثیر ګورې لیکلی بدایه کې مولا علي قاري لیکلی چې سره الله ته اوچت کړه نو پر بډه شلېدلې وه. پکار ده چې پرتوګ وشلېږي پرتوګ لاندې راشي بړه لیکن پرتوګ د خپل ځای نه راښکته نه شو یو دوه ګوتې نور هم اوچت شو پورې بې پرتوغاښه کلک شو. یو کم 10 دورې چې و نو بېهوشه شو. نو بادشاه شاګردانو ته وی راشي دا مولا م یوسئ نو دې یې راوړه. نو چې راوړې نو په هوش کې کله راغی نو شاګردانو دې تپوس وکړي صاحب دا په لومبي غزار د بسم الله ولې وی بس د خدای په نوم مې مدد حاصل کړ زړه مې راغله. په دویم د انا لله ولې وی حضور پاک فرمایي قرآن شریف کې مې اشاره ده چې د تکلیف او د غم په وخت کې به دا وی. په دریم د لا حول ولا قوة ولې وی رسول الله مبارک فرمایي چې د او یو بیمارو علاج یو پکې غم دی. په دې څلورمه مې تقدیر ته خبره حواله کړه لن یصیبني الا ما کتب الله لي چې خدای څه مقرر کړی به رسېږي. وی په دې بله دی الحمدلله ولې وی الحمدلله او خلک د خوشحالۍ په موقع وی دا خو د غم موقع وی بالکل خبره ټیک ته وی دې وخت کې مړله دا رالل چې احمد ډېر سخت وال دی وجود مې سوځېده د زخم د پاسه ظالم والم
ما وی اسنه عقیده مې نه ګډوډه شوې د دیوالو د وجې نه نو دغه وخت کې ما خپل له توجه ورکړه نو مې په خپل عقیده ټینګ ولاړو نو دغه په کلکوالي مې وی الحمدلله او په بل غزار مې د خپل عقیدې اظهار وکړ القرآن کلام الله قرآن د خدای خبرې دي ځکه چې خدای مخلوق نه دی د خدای سره چې کومې خبرې پرتې دي مخلوق نه دی وی صاحب چې پرتغاف دی وشلیده نو موږ خو خدای ته ډېرې چغې ووالې او تا سر اسمان ته اوچت کړې شونډې دې وړکولې تا څه وې وی دغه وخت کې ما سره ډېر فکر شو چې خدای پرتوک به لاندې پرېوځي خدای دا به څه کېږي دا به زما اندامونه ښکاره شي او تاریخ به لیکي مخالفین به ولیکي خدای دا خو زما یا لاړه یا الله دا به څه کېږي نو ما خپل رب ته فریاد وکړ ورونو د تکلیف او د مصیبت په وخت کې به چا ته فریاد کوو ووایه لږ شوق سره ووایه وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تکلیف چې الله ورسې قسم دې که بې د الله نه بل څوک لري وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او چې خدای درته خیر رسوي څوک یې بندولی هم نشي نو دې وخت کې ما خپل رب ته سر اوچت کړ ما یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما يريد اسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا تضام ان كنت على الصواب فلا تهتك ستري یا خدای زما دوست ربا د ارس کوونکي ربا د عرش ربا ستا په ښکلو صفتونو ستا نه سوال کوم خدای که زه په حق یم نو زما پرده ماله بیا هم وایي که زه په حق یم نو خدای مې پرده وانه غېشتله د امام شافعي صاحب په مصر کې زه مصر ته تللی د شافعي صاحب قبر مې لیدلی دی نو هغه به پسې سوال جواب راولېږه وایي دا کم کمیس کې چې دیوال خوړلی دي د قرآن د مخه دا ماله راولېږه ما کمیس یې هغه راولېږه نو چې شافعي صاحب دی په دې کمیس څه کوې وایي دا مې په کار دی د امام شافعي غوندې د حدیثو حافظ او مجتهد عالم چې کله مړ کېده نو وصیت یې وکړ وایي چې زه مړ شم او کفن راکوې نو دا کمیس زما په سینه د پاسه واچوه ما نه به الله تپوس کوي چې څه دې راوړي دي نو ما سره څه نشته چې الله له جواب ورکړم نو زه به ووایم چې ځان نه پس مې یو شاګرد پرېښی دی عالم د حدیثو استاد او په کوم کمیس کې چې ستا د قرآن د مخوال خوړلی دي الله اقه کمیس مې دله په سپارش کې راوړی او احمد ابن حنبل چې وفات شو ماشاءالله صاحب د مرقات لس لکه لیکلي ابن کثیر شپاړس لکو خلکو جنازه کړې ده دا چا شمیرلی سپونه یې وشمیرل او د صف اندازه یې ولګوله چې یو صف کې دومره کسان راځي نو زره به یې ورکړه او 50,000 غیر مسلم صرف د احمد ابن حنبل په جنازه خدای پاک مسلمانان کړي 236 سال پس حافظ ابن کثیر په بدایه و نهایه کې لیکلي 216 کاله پس قبر یې کنستلی شوی د دریاب غاړې ته نو چې شاګردانو وکت نو بالکل سالم محفوظ پکې پروت نو چې کله دې مړ شو نو د یو شاګرد یحیی ابن اقسم هغه په خوب کې ولید هم د امام ترمذي استاد د لوی محدث ته ګورئ ورته یې ویل الله در سره څه وکړل قصه اوږده ده خو مختصرا وی چې الله ته مخامخ شم وی یریدم چې خدای ته به راسره څه کې وی الله فرمایل چې ای احمده د ما د قرآن د مخه د تکلیف اول دورې خوړلی دي نو یو انعام در کوم چې داسې انعام ما په غیر د پیغمبر نه بل چاله نه دی ورکړی صرف پیغمبر له مې ورکړی بل چاله نه تا له هغه انعام در کوم هغه څه انعام دی الله هغه د انعام دی چې احمده تر ننه پورې ما سره چا بې د پیغمبر نه خبرې کړې دي نو مې ورای الحجاب د پردې نه پورې غاڼې کړې دي او تا زما د قرآن د مخوال خوړلي تکلیف دې تېر کړی دی نو تا ته دا پردې لر کوم زما د مخ ته نیغ نیغ وګوره نو چې احمد ابن حنبل دا اواله خوړل نو بعضې حنابله د بعضې شاګردان په تویش کې راغلل نو هغوی لږ افراط شروع کړو هغوی وی دا چې کوم قرآن مونږ لولو دا غیر مخلوق دی دا چې موږ سره په کاغذونو کې پروت دی دا غیر مخلوق دا قدیم دا چې کوم نقشونه دي دا قدیم امام بخاري اصل ګورې په هغوی رد کوي ښه دې نه مخکې بل باب راوړي باب قرات الفاجر والمنافق
چې هغوی تلفظ کې نو منافق خو غیر مخلوق نه دی قدیم نه دی او فاجر هغوی په تلفظ کوي نو د هغوی تلفظ حادث دی نو دلته م وایي وندعو الموازین القسط لیوم القیامه وان اعمال بني آدم وقولهم توزن چې قرآن زمونږ یو عمل دی زمونږ خبرې دي دا به وزن کېږي د قیامت پر ورځ او په تله کې به اچولی کېږي نو چې کم شي غیر مخلوق او قدیم یې نه په تله کې اچولی کېږي او نه هغه وزن کېږي نو اصل غرض د امام بخاري ګورې په بعضې حنابله ورد دی دا دویم چې مونږ یې وایو دی غرض ثاني دی دا چې معتزله د وزن د عمل نه منکر دي معتزله به وي د قیامت پر ورځ دا چې مونږ ورته وایو تله د میزان ده وي دا تله نشته وایي وی اعمال خو اعراض دي زه به ستاسو ژبه کې ویم د طالبانو ژبه کې به نه ویم دا اعمال خو اعراض دي غیر مادي څیزونه دي دا به څنګه تلي دا خو چابړي کې نه کېښودی شي نه تیلی کې اچولی شي نه شکری پچی کې اچولی شي امام بخاري څه وایي وی نه تله شته دی وندعو الموازین القسط لیوم القیامه وی قرآن شریف کې الله وایي چې د انصاف تلې به د قیامت پر ورځ ږدو په هغې به وزن کېږي نو چې الله وایي تله شته او حضور پاک فرمایي دوه خبرې دي په تله کې درنې دي نو موږ به د خدای او د رسول منو که د معتزلي به منو وایي د خدای او د رسول نن سبا خدا سوال کول هم نشي تله څه ته وایي تله المیزان ما یعرف به مقادیر الاشیاء شرق آیت کې شته تله دې ته وایي چې د شي مقدار پې معلومیږي ترمامیټر یو تله ده د وجود د حرارت مخصوصه مقدار پې معلومیږي دا حرارت خو غیر مادي شی دی خو لکه ترمامیټر کې راته ته 102 ټمپریچر دی 103 دی 100 دی تله نه شوه تله څه مقدار د تبې ده خو نن سبا دا آلات نه دي ګرمي دومره ده یخني دومره ده جاز بره رواني او هغه سره خپل آله لګېدلې د هغه د منډه م ښي اوچتوالې م ښي تیزي م ښي دا خو غیر مادي څیزونه دي نو چې بنده له خدای داسې ایجادات ورکړل چې غیر مادي څیزونه پې معلوموي نو خدای سره به داسې آله نه چې زمونږ نیکي بدي پې معلومه کړي لیکن دا ګوره تحقیقي جواب نه دی دا الزامي ورته موږ وایو اصل دا ده چې یو تله ده او په هغې به زمونږ نیکي بدي تلي او زمونږ دا نیکي بدي دلته موږ ته نه ښکاري د دې خپل شکلونه دي اب الله د قیامت پر ورځ راوالي او په تله کې به یې واچي ولی حضور پاک ندی فرمایلی وی بین ارنای منتیتو بقدح من لبن وی دو دومن و مالا پیرا کلیلی شو نو فشربتو مسکل واتیتو فضی عمر بن الخطاب زیادی میت عمر لورکل وی ما اولته یا رسول اللہ تعبیر دی سو استوی العلم نو گورا علم یو عرض دی غیر مادی شی دی او حضور پاک تی په شکل د پایو په خوب کې وخا هلته د پایو شکل دی په خوب کې نو دا مونږ چې څومره نیکۍ ګناهونه کوو د دې خپل شکلونه دي دلته مونږ ته نه ښکاري خو د قیامت په ورځ به الله هغه راوالي او په تله کې به یې واچوي نو تله ثابته ده ښه ډېر څیزونه چې زمونږ عقل هغې ته نه رسي او خدای او رسول وایي شته مونږ به منو مونږ به د هغې نه هېڅ انکار نه کوو نه مونږ انکار د فرشتو وجود زما ستا عقل مني څه حضور پاک د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو وایي چې ته قرآن د خدای نه راوړې ما له څونه ساعت کې را رسېږي ګوره د دې ځمکې نه اسمان ته څونه مزل د ړومبي اسمان نه دویم نه دریم نه څلورم زه اووم اسمان نه عرشه پورې څونه مخ ولګي هغه ورته څه وایي قبل ان یرتد الیک طرفک وایي ستا سترګه لا نه رپېدلې چې ده را رسېدلې نو زه عقل نه بالاتر شو که نه شو که ته میږي ته ډېر ووایې چې جز دی او میزایل دی او ټینک دی او توپه ده ویټم بم دی د میږي ذهن دا غشتي شي نه که ورته وایې چې سعودي عرب دی او امریکا ده او دریابونه دي به داسې په دې علاقه چکر ولګوي چې ما خو نه سعودي عرب ولیده نه مې دریابونه نه مې غرونه دغه دنیا ده که د میږي ذهن د دقې دپاره جوړ دی چې دا کوم ځای کې دی ګرځي د هغې نه زیات نه د دې ذهن یې نه اخلي دقه رنګې زمونږ د میږو په شکل یو د الله دومره کائنات دی قسم د حیران به شي اوس وخت نشته ما راته ویلی وی دا چې کوم کهکشان دی دا زمونږ چې ما یو کتاب په خپله کته موجوده دا اوس چې کوم دا ستوري سپوږمۍ دا یو کهکشان دی یو دی یو په اربونو نه په کیربونو ستوري دي په دې کې څو په کیربونو په دې یو کهکشان کې یو ستوري ستا د ځمکې نه غټ دی په دې کهکشان کې او ساینس وایي چې د دې کهکشان نه بار وځي نو د دې نه علاوه په اربونو کیربونو نور کهکشانونه دي زموږ رسۍ ورته وي نه کېږي
زمونږ په دې کهکشان کې یو نوره سپوږمۍ ده بعضې کهکشان کې څلور سپوږمۍ دي دوه درې نوره دي څه شو دي د خدای ډېر لوی کائنات دي زمانو ما یو انسایکلوپیډیا کتله ده حیواناتو داسې حیوانات هم شته په دې مخ د ځمکه داسې حیوانات چې په یو د سیکنډ په زرمه حصه کې څومره کې د سیکنډ په زرمه حصه کې دی پیدا هم شي دی بالغ هم شي دی خپلې بیبي سره جفتی مو کې د ده نه اګیم پیدا شي د ده نه بچې پیدا شي او دی مړه هم شي ځکه نه وایاست د سیکنډ په زرمه سره د ټوله زندګي ده ماشوموالی هم دی بلوغ هم دی واده هم دی کوېدن هم ده نیکه هم ده مرګ هم دی او کفن دفن هم دی وایه اوس د خدای هغه ته دغه لوی ژوند وي موږ ته دا لوی ژوند وي د الله ډېر لوی کائنات دی او د خدای ډېر لوی قدرت دی نو الله وایي تله شته پیغمبر وایي شته نیکي به تلم موږ وایي ښه ونضع الموازین القسط ورغه تفصیل دته نو نشم ویلې مونږ به دوی صاف والا تلې ورځ د قیامت باندې الله وایي تله به کوم ځای پرتی بالکل پل ته مخامخ پل سویرات ته مخامخ نگرانی به رب العالمین کوي ندعو او تله باندې به ټول څوک کوي حضرت جبریل علیه السلام او هر پیغمبر ولاړی چې د کوم پیغمبر امت سره حساب کتاب کېږي او آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړی حدیث ابو هریره په مسند احمد کې دی الله به ورته آواز وکړي یا آدم قم پاسا جعلتک حکما بین ذریتک د اولاد منځ کې مې تا له انصاف درکړ قم عند المیزان تلې سره ودرېږه رپېږي به داسې جبریل علیه السلام به ولاړي کرام الکاتبین به ولاړي ملک الموت به ولاړي دنیا کې چې جج فیصله کوي وکیلان ولاړي که نه اټارني جنرال ولاړي که نه ولاړي چې کوم ګواهان دی به هم ولاړ ټول به ولاړي څوک سوال ونه کړي او لومبي حساب به زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر د امت سره کېږي پیغمبرانو سره حساب نشته وزن نشته ماشومان چې ماشوموالي کې مړه دي یا لیوني په لیونتوب کې مړه دي یا اویا زره کسان چې بې حسابه بې کتاب ته دي چې عکاشه ابن محسن هم پکې دی دوی نشته باقي به ټول وزن کېږي اعمال د بني آدم او خبرې توزن و وزن کېږي بیا وروسته مجاهد د قسط معنا کوي چې قسطاس په رومه کې انصاف ته وایي خیر دی که قرآن کې یو لفظ عجمي راشي د قرآن عربیت ته نقصان نه رسوي بیا یقال القسط مصدر المقصد دا مصدر په معنا د ماخذ اخلو خان جوابونه ډېر دي چې اصل ماخذ د مقصد هغه قسط دی اگر چې دا خو اسم فاعل د ثلاثي مدید فی دی بیا یې مقصد انصاف ته ان الله يحب المقسطین او قاصد ظالم ته اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وبه قال حدثنا احمد بن اشکابه امام بخاری استاد دی قال حدثنا محمد بن فضیل هذا أستاذ عن عمارة بن القعقاع هذا أستاذ عن أبي زرعة هذا أستاذ حرمي عمري بن جرير بجلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال غسوي قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ولذلك دراني خبري پرون په موږ 3 غنټې تیرې کړې دي نیم مو پورا مو نه وي سبا جلسه کې وایم تاسو ته مې صرف ترجمه وکړه کلمتان دوه خبرې دي نحوي کلمه نه مراد حبیبتان الی الرحمن رحمان ته خوښې دي او خفیفتان علی اللسان په ژبه اسانې دي او ثقیلتان فی الميزان په تله کې درنې دي یو د سبحان الله وبحمده بل د سبحان الله العظیم دې کې اوږد تحقیق دی مصدر او عالم مصدر او اسم مصدر او غیره خو زه به مختصر ویم سبحان الله معنا به څه کوم لازمي معنی کوو چې الله د هر عیب نه پاک دی وبحمده سمانا څومره ښکلي صفتونه دي ټول الله له ثابت دي بیا وی سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی بیا وی العظیم الله ډېر لوی دی په ذات کې هم لوی دی د خدایان نشته د الله په شان صفات هم د چا نشته د خدای په شان کارونه هم بل څوک نشي کولی یو ځل ټول ووایې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم ګوره دوه خبرې دی حضور پاک فرمایي او پتله کې د قیامت پر موږ محتاج خودی ته یو قیامت پر ورځ به پتله کې دا درنې وي تله خو نشي ډکولی ته داود علیه السلام الله نه تپوس وکړه ما ته تله وښایه نو چې ورته یې وښوله بېهوشه شو چې هوش کې راغی نو ژړلې یا الله خو دومره غټه ده چې که د اوه اسمانونو ځمکې پکې واچې په یو ګوټ کې ځایږي الله فرمایل ای داوده چې زه غواړم په یو کجورې ډکولی شم
اخلاص ښه شی دی ښه اخلاص کوئ نو دوه خبرې دي رحمان ته خوښې دي ایرونو زمونږ دا څومره نعمتونه دي مونږ له چا راکړي دي ووایه الله مونږ یې خوشحاله کړي یو که نه ګوره ایمان یې راکړی دی که مونږ امریکا کې پیدا وې یا په چین کې روس کې مونږ به خدای نه منه مسلمانه معاشره کې خدای پیدا کړو د ایمان مینه خدای زموږ له کې پیدا کړه انشاءالله امید ساتئ که خیر مونږ به خدای بخي انشاءالله جنت خدای مونږ له پیدا کړی دی امید د خدای نه لرئ که خیر انشاءالله نو الله په خوشحالېږي مونږ به الله خوشحاله په ژبه مسانې دي په تله کې درنې دي نو ټول به 200 پیرې شواروس کې وایې ښه انشاءالله ورسره ووایې انشاءالله سبحان الله وبحمده وایې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بس دا مختصره ترجمه ده د باب د حدیث د وخت په مناسبت مې وکړله چې وخت هم کم او عام دوستان هم دي د الله نه سوال کوو چې خدای پاک دې مدرسې له ترقي ورکړي او تاسو نه دا یو درخواست دی ښه چې دوی دا درس د دورې حدیث او دا په ماسپښین نه پس په دې جومات کې کوي نو تاسو کوشش وکړئ دوی له لږ ځای مهیا کړئ ما ته دوی نه دي ویلې ګورې زه خپل طرف نه درته وایم لږ ځای والا مهیا کې تاسو خو الحمدلله چې جازوي وادي څومره پیسې پې لګوئ د لور وادي څومره پیسې پې لګوئ نو په دې هم لږې پیسې ولګوئ سکول چې جوړوي څونه پیسې پې لګا نو کوشش وکړئ چې دې لپاره ځای برابر کړئ بلډینګ ورته برابر کړئ او داسې ماشومان به پکې فارغېږي په دې څو خبرو اکتفا کوم الله دې حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب دامت برکاتهم حضرت مولانا عبدالمعبود صاحب دامت برکاتهم دوی چې څومره ملګري دي الله یې د علوم نور برکات نصیب کړي څومره دوستان دلته راغلي ټول الله خیر او برکات عافیت ورکړي او محترم برادر زموږ حضرت ډاکټر پروفیسر مسعود الرحمن صاحب د خدای په لاس کې مزید شفا پیدا کړي د خدای په لاس کې ډېره شفا چوله او مریضانو سره په داسې نظر ګوري لکه د خپل نږدې بچي په شان نو خدای پاک دې دلم خیر او برکت ورکړي او بچي دې خدای کامیاب کړي سره دوستان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین په جمع ټول یو ځل درود شریف ووایو ماشاءالله جزاك الله حاجة محمد طيب صحيح دا حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم نکاح تړي دا مدرسې مدرس حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب داغي نکاح زموږ د محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤف مدنی صاحب داغي دا بچي سره حضرت شیخ صاحب هغه نکاح تړي ان شاء الله بیا دستاربندي وي دستاربندي شوی دا خو صرف دا مشران به ان شاء الله چې کوم فضلا دي هغه برازي لاندې برابر راتلو کوشش نه کوي او حضرت شیخ صاحب او دا چې کوم علما تشریف فرما دي حضرت مولانا میاں یاز احمد حقانی صاحب حضرت مولانا مفتی احمد سجاد صاحب حضرت مولانا یوسف شاہ صاحب حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب حضرت مولانا مفتی امداد اللہ صاحب حضرت مولانا قاری بشیر احمد صاحب حضرت مولانا قاری ممتاز محمد صاحب نور چې څومره علما دي زما په نظر نه راځي څه خو لاړل تشریف یوړم دی چې دا کم موجود دي انشاءالله ټول به د دې فضلاو په سرونو باندې د شفقت او د برکت د لاسونه ږدي مخکې انشاءالله حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم نکاح تړي او بیا به زه د دې فضلاو نومونه اخلم او جلدی سره به راځئ لاندې به راځئ جي دا علما به هم لږ داسې مخکې بیا تشریف راوړي خجرا نکاح ده مولانا عبدالمعبود صاحب وتړو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه